دا تبعی ده ښه څه ګټه دې پکې حاصله که نه جی نه هېڅ ګټه هم نه حاصله باقي د ځان نسخان دی جی مور و پلار یادېږي ولې نه یادېږي جی ولې سر مدد سینټر جی کاشف جی جی ثابت بھائی خبرې کوي تاسو ثابت بھائی د سپین جوما سر یو د ګل غوندې ماشوم پروت دی وړوکی بچې د چا بچې به وي د چا رور به وي نو که تاسو کینډلي راغلو دا ماشوم هم اوچت کړو دې له علاج وکړو نو الله به اجر درکړي ځکه چې ماشوم مور او پلار یادوي انشاءالله بالکل به ګورو بالکل به درځو دا زموږ ذمهواری وي زما کار د انسانیت دی او خلک دې لګیا دي خلکو چا پسې ونه وي چا پسې ونه وي زه د خلکو پروا نه ساتم زه د داسې انسان پروا ساتم زه د داسې بچي پروا ساتم چې د دې بچي ژوند کې خوشحالي راشي قدرمندو دا ماشوم به بوزي مدد سینټر ده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر آمد اللہ چې بخون کو مهربان دی قدرمندو چې کله په دې یونیورسټي روډ تېرېږم نو مانه بیا برداشت نه کېږي چې داسې واړه ماشومان ووینم داسې د ګل غوندې ماشومان ووینم زه هم یاره دا هم د چا بچي دي دا هم د چا اولاد دی دا هم د چا زوی دی قدرمندو کاشف علي چې د داسې خلکو دپاره منډې تړلې وي کاشف علي چې داسې خلک ګوري نو ډېر زیات خفه کېږي ځکه چې زما کور کې هم داسې واړه روریان شته زما کور کې هم داسې واړه د تره زامن شته زما د ماما زامن شته زه یم راشي د دې خلکو خیال وساته نو سبا به زما خیال خلک ساتي او هر څه الله رضا دپاره کوم الله وایي ته د انسانیت خیال وساته زه به ستا خیال وساتم قدرمندو دا یو وړوکی ماشوم په لاس کې سرګټ یار دا به هم د چا بچي دا به هم د چا زوی وي د دپاره زه کوشش کوم چې دې زه ویلفیر والا ته رنګ وکړم چې هر ویلفیر والا یې چې راشي یار د دې بچي غم وکړي د دې بچي غم وکړي یار ویلفیر والا دنیا ویلفیر والا دي پېښور سیمه د ویلفیرو نه ډکه ده خو هر ویلفیر والا د داسې بچي خیال نه ساتي هر ویلفیر والا د داسې بچي خیال نه ساتي ټول ویلفیر والا زما روریان دي خو ما ډېر ویلفیر والا ته کالونه کړي دي خو ماله نه دي راغلي ډېر ویلفیر والا چاره کوره بعد ای ما سره رابطه هم ساتله چې کاشفه زه به درځم او د داسې بچو خیال به ساتم قدرمندو دې ماشوم سره یو څو خبرې کوم بچې څنګه ستا څه نوم دی بچې عرفان د کوم ځای رشید ګړی یار عرفانه دا څه کې ته یار الله بس څه کې یار عرفانه دا نشې د څه د وجې څکې یار وا بس هېڅ وجه مستي درو وجه څه د عرفانه هېڅ وجه نشته بس څه ژوند کې تنګ چې تا نشې سټارټ کړي الله ژوند کې خو تنګ نه و خو بس اوښتې دي تنګ نه ژوند کې چې تنګ نه نو بیا دا دې شروع ته لاس کوم بس په دې راوښتي و څه وکړو څه د وجې راوتې په دې بس انډیواله هم سره کېناستو پاسې یاره دا نشې ته ما خپل یارانو دوستانو د وجې مطلب یارانو دوستانو سره کېناستل ښه نه دی نه نه جي نو د هغې د وجې تا سرګټ سټارټ کړ جي سرګټ هم څه به دې څکل سرګټ به دې څکل نور به دې څه څکل ایس هم څکل جي پوډر هم څکل اوس د روډ د پاسه پروت هغه یاران دوستان راغلي دي ستا تپوس پوښتنه یې کړې ده نه جي نه ستا تپوس چا وکړو چا مو نه کړ جي بس پراتې وندسي زړه دې غواړي چې د ستا علاج وشي د ستا ژوند کې خوشحالي راشي ستا ژوند کې سکون راشي جي ولې نه ځان ښه کول غواړو علاج دې وشي داسې سپرې ږده دا نه دی دا نقصان دی ښه دا تبعی ده ښه څه ګټه دې پکې حاصله که نه جي نه هېڅ ګټه هم نه حاصله باقي د ځان نسخان دی جي مور او پلار له کور ته تللی که نه نه جي نه مور او پلار نه غیبې تر اوسه پورې مور او پلار یادېږي ولې نه یادېږي جي ولې تا به خپله مور او پلار هم ویني مور او پلار ته څه وې ولې نه جي څه وې مور او پلار ته بس دا ولې یو چې خفه نه شي او به غلطي شوې ده ځان به ودې نفس کوو جي باقي ورځې غلطي نه کېږي هاي هاي قدرمندو وي دا زه مور او پلار ته وینا کومه چې مورې ما نه غلطي شوې ده هاي مورې
ما نه غلطي شوې ده ما نشې سټارټ کړي دي دا نشې مه کوه دا بس څیز دی ښه صحیح ده ته به علاج له ځې د ستا ژوند کې به سکون راځي ستا ژوند کې به حیا راځي ته به علاج کې صحیح ده هغه مور او پلار ته زه هم ویم چې زه صرف د دعا محتاج یم زه صرف د دعا محتاج یم چې داسې خلکو له زه راوتم نو زه وایم د انسانیت خدمت کول پکار دي که دا پوډري شو نو دا د چا بچی دی زه کال کومه مدد سنټر ته هغه ما سره هم رابطه ساتلې وه چې کاشف بچی زه به درځم او پېښور کې دی دا مهال مدد سنټر سره زما رابطه سټارټ ده ثابت بھائی سره السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مدد سنټر جی کاشف جی جی ثابت بھائی خبرې کوي تاسو جی جی رول ثابت بھائی د سپین جمعه سره یو د ګل غونتې ماشوم پروت دی وړوکی بچی د چا بچی به د چا رور وي نو که تاسو کینډلی راغلو دا ماشوم هم اوچت کړو دې له علاج وکړو نو الله به اجر درکړي ځکه چې ماشوم مور او پلار یادوي انشاءالله بالکل به ګورو بالکل به درځو دا زموږ ذمهوارۍ دي او ژوند خو الله ورکړي خو کوشش کوو چې زموږ ژوند طرف ته راولو درمشکو ثابت بھائی تاسو نه زموږ تمه ده او تاسو نه زموږ امید دی تاسو ځان ورسوئ د دې ماشوم ژوند کې خوشحالي راولئ ځکه چې په دې یونیورسټي روډ پروت دی او څوک ورله سوي څوک ورله سوي ثابت بھائی تاسو به د دې حوصله جوړېږئ انشاءالله انشاءالله ثابت بھائی تاسو به څومره ټایم کې راشئ صحیح ده ثابت بھائی زه ستاسو انتظار کوم زر تر زره تاسو راځئ صحیح ده اوکې ثابت بھائی ډېره مننه آباد اوس آباد اوس قدرمندو مدد سنټر سره مې رابطه وساتله الحمدلله ما ته دا زما بچی دی دله زه درځمه اصل زه یو څو خبرې کومه چې علاج دې وشي علاج دې وشي ټیک ټاک شي بیا خو به دا نشي نه سټارټ نه جی نه ها بیا توبه ده جی توبه یې ده ها جی چې کم ځوانان کم نوې کل تا نشې کوي هغې ته څه میسج ورکوې او دا ویم چې ځان طبعي ده پیسو طبعي ده خیال کوئ غلط نشي دا ډېر مردار شي عمر د سړي لنډی جي تا پکې څه څه وبیلل ما پکې ډېر څه وبیله جي کور نه هم شی نه وړي دي وروره مور او پلار هم پکې بیله خفه کړي دي ډېر څه هم پکې ویلي دي مور او پلار خفه شوي دي جي نه غټه غټې تنګ به شوې روریانو باندې به دې غزار هم چلول خویندې وایم والي به جي اوس په دې یونیورسټي روډ باندې پروت دی هر رنګ سړی به راځي یار څوک به څه وایي څوک به څه وایي څوک بالکل څه خبرې درته کېږي بس چې چېرته ورنږدې شو لرې شه پوډري یا نشهیي دې لرې که ویې باسه بار یې که مطلب د پوډري زندګي ډېره خوارئ ډېره خوارې جي د نشایي زندګي ډېره خوارئ ډېره خوارې چې کم خلک یې کوي هغې ته څه میسج ورکوې چې مه کوئ مه کوئ جي غلطي ده بربادي ده جي ځان نسخان دی جي معاشرت یې نه نفرت کوي وایي لرې که پوډري دی په کام د کور کې وروره وایي لرې که پوډري دی پوډري نوم ډېر بد شی دی خان معاشرت نفرت کوي خپل خپلوان دې نفرت کوي ماما کاکا به ترې نفرت کوي ځکه پوډري شو نشایي شو کور کې عزت نی دغسې ده که نه یو واحد څوک چې د ستا عزت کوي یو واحد څوک چې هغه تاله مینه درکوي مور او پلار خپل لوریان هم نفرت کوي بالکل چې خواشه مړه پوډري پوډري دی بالکل ستا سترګو کې اوښکې راغی بالکل دا د څه د وجې د سترګو کې اوښکې راغې دا بس د دې د وجې چې دا بس مور او پلار او بس دا دې در په در یو جي قدرمندو چېرته هم مه ځئ ما مدد سنټر سره رابطه ساتلې ده مدد سنټر به راځي او دا ماشوم به اوچتئ او د ده علاج به کوي بالکل قدرمندو مدد سنټر والا راغله دا مهال یونیورسټي روډ باندې زه ورځم زه وایم چې داسې خلک وي او داسې سنټر والی چې زما په یو کال باندې مال راغله او د دې ماشوم علاج به کېږي دا ماشوم به اوچتئ زه وایم چې دغسې پښتانه خلک وي چې د پیسو دپاره کار نه کوي چې پیسه نه ګټي چې د انسانیت دپاره کار کوي اسلام کې الله پاک فرمایي چې د یو انسان زندگی چینج کول د ټول انسان زندگی چینج کول دي د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسان ژوند بچ کول دي قدرمندو دا مهال مدد سنټر والا مال راغله
السلام علیکم سلامونه سعید وای څنګه ډیره مننه چې تاسو موږ راغلي او زموږ اواز مو اورېده ثابت بھائی دلته یو ماشوم پروت دی او ډېر زیات حالت خراب دی ثابت بھائی تاسو نه موږ امید لرل تمه لرل چې تاسو موږ راشئ الله دې ستاسو عزت وکړي د ماشوم حالت به تاسو هم وګورئ جی رسوا پروت دی ذلیل پروت دی عمده ژړا کوي عمده فریاد کوي مور او پلار پسې خفه دی نو تاسو نه زه امید تمه لرم چې د دې ماشوم علاج به هم کېږي او دا ماشوم به تاسو انشاءالله دا به وړو کاشف خان همدا ستاسو په وساست سره د دوی به علاج هم کوو دا مونږ د دې ډیران نه به اوچته وو او دی به وړو بیا به هم تاسو راځئ دا خپل امانت به واپس راولئ دې کتونکو ته به یې ښیو چې علاج څنګه کیږي انسانیت څنګه پالو کیږي یوازې روپۍ نه ده زموږ مقصد د روپۍ ګټل نه دي انسانیت ګټل دي ژوند خو الله تعالی ورکوي خو مونږ کوشش به کوو چې ژوند طرف ته یې راولو ځکه الله وایي چې چا یو انسان په بچ کولو کې کوشش وکړو داسې ده چې پوره انسانیت یې بچ کړو او زه به دې دا ثابت بھائی دا ماشوم دی تاسو راشئ دلته دا ماشوم دی وایي چې مور او پلار مې یادېږي څومره ټایم وشو کور نه بهر یمه څنګه یې بچي ښه څه دې نوم دی عرفانه څنګه یې ښه څه نشه کې عرفانه آیس او پوډرو کاشف خان زه خو بار بار یو خبره کوم چې د دې ذمهوار نه دي نه مونږ یو دا ذمهوارۍ زمونږ د ریاست دی خو ریاست چوپ دی غلی دی او دوی له زما خیال دی نه د لندن نه څوک راځي نه د جاپان نه راځي هم دا زما د ښار ظالمان دا وحشیان زهر راوړي په دوی کې خوروي خو زه دوی ته وایم که دا ستاسو خپل بچی وي او په دې ځای باندې پروت و ستاسو زړه به څه وي هغه وایي زه به درته په دې کې یو شعر ووایم وایي خدای ور په غاړه کې ټوپک ورته د ټول عمر څوک چې قلم نه پرېږدي زما د پښتنو سره ثابت بھائی ویلفیر والا د دې خلکو په سر غټ فنډینګ دي ډېر ویلفیر والا دي هغې ته فنډینګ میلاویږي جی بالکل ویلفیر والا بیا پېښور کې لا تعداد دي ولې د دې بچو خیال نه ساتلی کېږي ولې دا بچي نه اوچتئ نو زه به درته هم داسې ووایم کاشف خان مونږ ګورو په پېښور کې زما یو ارمان و چې زه راشم پېښور ته هم د دې خلکو اواز اوچت کړو هغه به هم ستاسو په هیلپ سره کېږي انشاءالله او هغه ورځ هم الله راویستله او دوی ته به ښیو چې انسانیت څنګه دی تش روپۍ نه دي څومره چې هم خلک دی زه زیاتره ګورم نو تش روپۍ دي او انسانیت هېڅوک نه پالو کوي که هر ویلفیر والا د پېښور د ښار نه لس ماشومان هم اوچت کړه لس مریضان هم اوچت کړه نو په یو ځای کې به هم نشهیي نه وي نه به یې نشهیي خو اوچتئ نه پکار دی چې اوچت کړي څه وجه ده چې نه اوچتئ ستاسو څنګه دا سوچ راغلو زمونږ خو دا سوچ زمونږ د کور نه راغلی دی ما که څوک څومره هم ګوري او پیژني مې داسې یو ګلالی داسې یو درد زما په خپل کور کې و د خپله کوره مې راویستی دی او انشاءالله ان قریب دی پېښور ته را روان یم او ستاسو د دې چینل په وساست سره ورته وایم چې روزو به تاسو به راسره او دلته په پېښور کې 40+ ادارې دي چې کار کوي په منشیاتو باندې او ټول به روزي د دې فوټپاتو نه به شل کسان اوچتوو او دا به ښه وي انشاءالله بیا به په دې فوټپاتو باندې مریضان نه وي ټول مه یادوه ستاسو به روزئ ځکه ټول مه یادوه چې ټول راوتې د دې پېښور کې لږ ادارې نه دي بلا شوي ادارې دي چیلنج ورته ورکومه دا روزانه مونږ ګورو په فیسبوک باندې په سوشل میډیا په اخبارونو کې تشې دعوې کوي چې مونږ د انسانیت پالو کوو مونږ په منشیاتو باندې کار کوو مونږ په انسانیت کار کوو نو ګورو به یې که نه هغه صرف ځان فیمس کولو لپاره کار کوي ځان وایرل کولو لپاره کار کوي او وایي چې ماله یو سامع راوله ماله یو داسې کس راوله چې دغه پهچان یې په هغه ویورز راځي نو هغه دا تاسو وایي چې د انسانیت دپاره تاسو سوچ هغه چې کوم د خلکو ته خو به ښکاره شي که نه کاشف خان خلک خو به ویني خلکو کې به شعور راشي خلکو کې به پوهه راشي او یوازې زه ویلفیر والا ته نه وایم زه هر هغه چا ته وایم چې د چا وس دس کېږي پکار دی چې هغوی هم راولګي که نه دا اور سبا ستاسو کور ته در روان دی ډېره مننه ثابت بھائی ډېر زیات خوشحاله شوم چې تا نن د یو بچي ژوند بچ کو تا نن یو بچي ته خپل بچي ووایي قدرمندو یو سړی پکار دی خو د کار سړی پکار دی بلکل دا هم زمونږ بچی دی دا هم زمونږ ورور دی دا هم زمونږ کشر دی زه به اخره کې یو خبره وکړم
ټولو پښتنو ته ټولو هغه روریانو ته ټولو هغه یم کل ته مسکې دا ابس دی مسکی دا ابس دی دا د ستاسو ځواني غر کوي دا د ستاسو زندګي غر کوي دا نشه تاسو خپل مور او پلار نه جدا کوي دا نشه د ستاسو ژوند کې کړاخ راولي نن دې ماشوم چې په سرو سترګو ژړل د دې د نشې د وجې ژړلی دي هاي 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 او هغه ویلفیر والا ته به زه ریکویسټ وکړم زما روریان یې زما مشران یې زه تاسو نه ډېر امید تمه لرم خو چې نن د سوات د سره ماله مدد سنټر راځي د پېښور کې دغه خلک ړانده دي دا چې کم خلک ویني ما پېښور په سیمه ډېر ویلفیر والا شته مختلف نمونه یې ورکړي دي چې هغوی صرف د داسې خلکو سودا کوي د داسې خلکو په سر پیسې پیدا کوي هغوی ته زه ریکویسټ کوم چې دومره تکړه ثابت بی ورله وي زه چلنج ورکوم خو الله شکر دی چې ثابت بی غوندې نر ځوان پښتون شته چې سوات نه ماله راځي او دې بچي ته خپل بچي دا بچي بوزي سنټر ته ثابت بی ډېره مننه آباد اوسئ دا زموږ ذمواري ده کاشف خان دا زموږ بچي دي ما خو څنګه چې تاسو ته وړاندې ووې دا اور چې کله د دوی کور ته لاړ شي بیا به دوی ته پته لګي ثابت بی خیر کې به زه یو خبره وکړم ما دې نه مخکې ویلفیر والا ته ډېر کوریج ورکړی دی خو هغه ویلفیرو باندې ما د هغې نمبر شو کړي دي خامخا هغې ته بیا خلک ځي راځي که نه نو د ستاسو نمبر به په دې سکرین چلیږي ډېرې خویندې میندې ډېر پښتانه به تاسو ته کالونه کوي او هغې سره به ګزارم کوئ او هغې به تاسو خپل بچي ګڼئ دا زما دا خبره به خامخا په دې ویډیو کې راولئ چې څومره هم کتونکي دي د پېښور په سیمه پښتانه چې په هر ځای دي او ما ګوري کاشف خان به زمونږ دا نمبر په دې ویډیو ورکوي نو لاول به ما ته ټلیفون کوئ ما به ګورئ په دغې نمبر باندې وټسپ زما سره دی کوشش وکړئ چې په وټسپ زما سره رابطه وکړي لاول به ما ته ټلیفون یو دویمه دي تا ته ګیلئ قدرمندو زه خو خیر خپل نمبر چلوم نه زما اپریشن پټه وي او د دې پښتنو دپاره کار کوم او د دغه ویلفیرو دپاره ما کار کړی الحمدلله ډېر مریضان ما اوچت کړي دي خو ثابت بی دپاره به زه دا ووایم چې یار دومره ښه سوچ ټولو هغه خویندو میندو ته وایم ټولو هغه پښتنو ته وایم چې نیکسټ ټایم دوی خو سوات کې دي خو د دې را روان نیکسټ چې کوم سوچ دی هغه پېښور کې برانچ نیکسټ ویک کې انشاءالله نیکسټ ویک کې ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شم چې دا خلک پېښور ته راشي نو بیا به ورته زه وایم چې یاره دلته پوډري پروت دی دلته پوډري پروت دی راشي ثابت بی چېرته دا اوچت که چې څنګه مال سوات نه یو انسان راتلی شي که نه نو امید د رب لرم چې پېښور کې بیا زما خپل برانچ دی بیا به زه ډاډه یم راځه بچې د ستا ژوند کې خوشحالي د ستا ژوند کې سکون او ستا ژوند کې حیا الله به راولي او دا خلک به راولي ته به واده کې نن نه بعد چې زه به دا نشې نه کوم ته به واده کې نن نه بعد چې کم خلک دې زموږ په کیمره ویني دې ته به وایې چې زه به دا نشې مشې نه کوم دا بس دي او انشاءالله چې 3 من تېرېږي ستا رزلټ به زه دغه کتونکو باندې پرېږدم ستا رزلټ به زه په دغه خویندو میندو په دغه پښتنو پرېږدم زما کار د انسانیت دی او خلک دې لګیا دي خلکو چا پسې ونه وي چا پسې ونه وي او خلکو ما پسې ونه وي زه د خلکو پروا نه ساتم زه د داسې انسان پروا ساتم زه د داسې بچي پروا ساتم چې د دې بچي ژوند کې خوشحالي راشي قدرمندو دا ماشوم به بوزي مدد سنټر ته زما کار د انسانیت مقصد دی زما کار در په در خور هغه خلک چې په روټونو پراته دي هغه دی چې هغه روچت کم نن زما یو ورور نن زما یو پښتون ورور هغه ګاډي کې کېناستو مدد سنټر د سوات نه راغلی د دې بچي علاج به کوي د دې بچي ژوند کې به خوشحالي راولي او خیره کې به زه دا ووایم ډېر خلک به وایي چې یاره موږ به تا ته پیسې درسو یا دا پیسو میسو ګورې مدد سنټر وږی نه دی هغه الله پاک عزت ورکړی دی ډېر خلک داسې شته چې یاره دا کار تاسو د پیسو دپاره کوئ نو موږ خو ورته وایو چې سوالګري نه یو موږ ته د روپۍ هم نه رالېږي او په موږ دې ازمېښت کوي ازمېښت به شرط دي بالکل قدرمندو موږ له چې راکوي کاشف خان نو په خوا او شا کې غریبانان شته د هغوی له ولې نه ورکوي کلي مالت کې بالکل دا خبره خوښي ده ډېر شته چې کلي مالت کې غریب شته یتیم شته بېوسه شته نو هغې سره ودرېږي اخره کې څه میسج څه پیغام اخره کې به میسج هم دا ورکړم دا کم چې مې درته ووایې څنګه چې دا ګلالی دی په فوټپات پروت دی داسې ډېر ګلالي په دې فوټپاتو ستاسو په چم ګاونډ په محلت کې پراته دي زمونږ مطلب فیمس کېده نه دي زمونږ مقصد دا دی چې د انسانیت خدمت وکړو
هغه راواخلی او داسې قسم سنټرو ته یې ویسئ د هغوی علاج معالجه وکړئ. ډېره مننه سعید بھائی، ډېره مننه. آباد اوسئ، کامیاب اوسئ. قدرمندو، زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې داسې خلک ما وکتل او زما یو بچي ته راغلو. زه دا خپرونه تاسو ته پرېږدم. د مدد سنټر دغه افیډ زه په تاسو پرېږدم. د مدد سنټر دغه ماشوم اوچتول دا زه په تاسو پرېږدم چې هر چېرته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. دعاګانو ضرورت دی راته. خپل کیمرامین حسین جان سره په الله سپارم. الله لره والسلام.